د صهیب اسلام آباد نه سوال کړی چې ځینې خلک د امام ابو حنیفه صاحب د تکفیر یا د فقه حنفي پسې بد رد وایي، نو دې سره سړی کافر کېږي که نه؟ او بل دی ویلي چې شیخ عزت الله صاحب ستاسو د مناظرې شیخ عزت الله چې کوم مناظره وشوه هغه درته وایم، خو ټولو نه اول تاسو ووایئ چې فقه حنفي پسې چې څوک بد رد وایي یا د امام ابو حنیفه رحمت الله تکفیر کوي، یو د تکفیر مسله یاد ساتئ چې هغه مسلمان چې د هغه اسلام باندې اجماع وي، لکه مثلا د صحابه کرامو په اسلام باندې د هغه په ایمان باندې نص موجود دی، د قرآن پاک نص حدیث موجود دی پې، نو چې کوم د چا په ایمان باندې نص موجود وي د هغه تکفیر کفر دی، په دې کې شک و شبهه نشته. د امام ابو حنیفه رحمت الله په ایمان باندې، په تقوا ورع زهد باندې، په علم باندې دې باندې اجماع ده، نو انکار کول دا دی چې دا د اهل سنت والجماعت د دینه د بهر کوي. من شذ شذ فی النار، څوک چې به اهل سنت والجماعت یعنی جماعت نه بهر شو نو جهنم کې داخل شو. اوس واوره د امام ابو حنیفه رحمت د مناظرې خبره اول واوره چې مونږ دغه چیلنج ورکړی و چې څوک د امام ابو حنیفه رحمت الله یا د فقه حنفي یوه مسله که هغه معمول بها هغې به زمونږ عمل وي او که نه وي، که هغه مفته به که هغه باندې فتوا مونږ ورکوو او ورکه نه ورکوو، خو چې د فقه کتاب کې یوه مسله ذکر ده او دا د قرآن او حدیث خلاف ثابته کړه، نو تعالی به 1 لک روپۍ هم درکو په یو مسله، 10 کیلو به ورسره کجورې هم درکو. نو دې کې د شیخان صاحبان چې کم دي دا راغله، شیخ عزت الله پرون چې و 4 غنټې هغه وایي زه دا پیسې زه ګټم، دا مسایل ما راوړي دي. ما چې اول یو مسله راوړه، خو ویل چې که ما ثابته نه کړه زه به څه کوم، ما چې ته صرف او صرف پوره اسلام کې داخل شو. شیخ عزت الله صاحب د حیدرآباد کې د دوی شیخ دی، لږ آواز یې خراب دی. ما چې تا نه زمونږ پیسې به طلبا نه کوو، ته صرف پوره اسلام کې به داخل شه چې تا را نه وړه، ځکه چې پوره اسلام دا دی چې قرآن ومنې، سنت ومنې، اجماع او قیاس ومنې، چې دې کې یو نه منې خو پوره اسلام کې داخل نه یې. نو دا ویل چې بالکل مې خوښه ده، ما سره بالها مسایل دي چې د فقه قرآن او حدیث خلاف دي او دا پیسې زه ګټم. ما ویل چې ته نشې ګټلی، ځکه چې د فقه حنفي چې دا خو مونږ د 10 کالو نه وایو، خلکو ته یې وایي، تر اوسه پورې خو مونږ پکې پیدا نه کړه. او فقه حنفي بله دې ته شي چې کوم ځای کې قرآن او حدیث مسله واضحه کړي نه وي، دلته کې اجتهادي مسایلو ته ویل شي. نو چې قرآن او حدیث کې مسله نشته نو ته قرآن او حدیث خلاف څنګه ثابته کړي؟ او مونږ یې وایو اوسه پورې مونږ ته را نغله مخې ته. بله مسله دا چې په دې باندې 2 طبقات ته فقهاء کرامو تیر شي، نو هغو ته مخې ته را نغله او غیر مقلد چې نه فقه ویلي نه هدایه ویلي، تا ته مخې ته څنګه راغله؟ ما شیخ عزت الله صاحب ته ووایي چې ته 1 غنټه ټیم دی، اگر چې به 4 غنټې ټیم یې واخیست، اول ورته ما 1 غنټه ټیم ورکړی چې 1 غنټه کې ته به یوه مسله راوړې، خو چې کومه به د ښه مطالعه وي درته پته وي چې دا مسله د قرآن او حدیث خلاف، هغه راوړه بس مسله به ټولې خبرې در سره مانم. نو شیخ عزت الله صاحب شروع کړل دوی شیخانو ته ګوره، ویل چې ستاسو په فقه حنفي کې مسله ده چې په جنازې لمونځ په سپلو کې نه کېږي، ناجایز دی. ما ویل چې کتاب وښایه چې په کم کتاب کې لیکلی شي جنازې لمونځ په جوړغه کې نه کېږي، که تا کتاب وښوده او حدیث وښایه چې د دې حدیث خلاف دی، حدیث کې راغلي نبي علیه السلام په سپلو کې لمونځ کړی صحیح دی. مو ویل چې د فقه کې مسله وښایه کم کتاب کې راغلی، فقه کتابونه خو مونږ ته یاد دي ټول، په یو کتاب کې مونږ ته په نظر نه راغله. ویلي چې فقه کې خو نشته، خو جنازې کې تاسو امام هغه چغې والې چې سپلی وباسئ سپلی وباسئ. ما چې دا خو د فقه مسله نه راوړه، دا خو د انفرادي د یو ملا صاحب مسله راوړه، خو ملا صاحب خو احتیاط دپاره چغې والې چې ګرځې را ګرځې په د ګلی ملی کې ګرځې ګنده ګلی کې، نو چې لاندې ګنده وي نبي علیه السلام حدیث دام دی چې ګندګي وه په سپلو پرې بیا وبسلې، دا حدیث هم شته. نو دا خو امام صاحب خو تاسو ګندګۍ نه بچ کوي که نه، زمونږ امامان چې په جنازې کې اعلان کوي تاسو ګنده ځینو کې ګرځئ را ګرځئ، تاسو خو غلظتونو ته پاک وایي، دوی خو د بول برس ته پاک وایي. نو امام صاحب وایي چې داسې جنازې کې مه ودرېږه چې لاندې ګندګي وي، نو سپلی چې ته لاټوې راټوې چې ګندګي شته او که نه خو وباسې ولې نه، چې وایي باسې په دې کې څه قباحت دی، احتیاط په دې کې دی. ښه خبره ده، خو امام صاحب ځکه چغې وایي زه مخکې بله مسله وایم، ما چې اوس خو ته داسې وکړه د یو مسله خو دې را نه وړه اسلام کې خو داخل شي، نه وایي چې بله مسله راوړه. ما چې بله راوړه څه وایي؟ بله مسله دا ده چې تاسو وتر فقه حنفي کې لیکلی دي چې وتر 15 رکعته نه دي 3 رکعته دي، یعنی مونږ چې 3 رکعته کوو دا د قرآن او حدیث خلاف دي. اول یې چې دا خو مسلم شریف کې حدیث دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 رکعتونه، مسلم شریف صحیح حدیث، ترمذی شریف کې حدیث دی چې نبی علیه السلام 3 رکعته وتر کړي، په یو رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی وي، په بل کې قل یا الکافرون وي،
ابا سوره اخلاص په بل دریم کې و. نو دا صحیح حدیث رغلی 3 رکعات نو چې 3 رکعات خوشتا خو لیکن تاسو 15 رکعات نه مانئ نو چې مونږ نه مانو مونږ ورته منسوخ وایو نو دا مسله تاسو شو که زما شو چې تر یو رکعات کا یا 15 کا نو زه په دې اعتراض پکار دی چې دا مسله تاسو د قران او حدیث نه خلاف ته په منسوخ حدیث باندې عمل کوي ا د یو رکعت چې د ابن عباس رضی الله په دې رد کړي دا مسله خو ستاسو د قران او حدیث نه خلاف غلطه ده ته خو زما مسلو تر غلې چې ولې نه مانی دا د قران او حدیث خلاف وي ته منسوخ وایو کنه لکه اوس چې دوی په ادم رفع الیدین په غبن عمل نه کوي حدیث باندې نو دا معنی چې دوی په هغه حدیث نه دوی نه مني دوی منکر حدیث دي مون خو نسخ و منسوخ مسله ده پکې راجح و مرجوح خبره بار صورت دوی ز دریو مسله وای ما چې دریو مسله نه چې سلارمه پنځمه وای خو راوړلې نشي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا دریو مسله زما دا ده چې په دوه سلور رکعت تیز المنسی وستاسو لیکلي دي چې په اول دوه رکعتونو کې سوره فاتحه وای په د اخر دوه رکعتونو کې کا اسه ودرې دي کا ودې ویلا کا اسه ودرې دي قیام پکې ضروری ده کا ودې ویلا نو دا ما ته دا کم قران او حدیث خلاف ته نه قران ویل شو نه حدیث ما ورته وی چې دا خو د حدیث می ورته پیش کو چې دا حدیث وګوره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت صحیح حدیث ته عبدالرزاق کې دی جرح په نشتا د عمر د جرح په نشتا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په اول دوه رکعتونو کې سوره فاتحه قرات په اخر کې به ایسه نه وي نو دا زمونږه مسله ده حدیث مطابق شو د خلاف شو وست خبره کوه دته ما د بل مسله وای ماته چې دومره واستو کا چې تغیر مقلدین تاسو د خپل مسائل چې کم دي د ټول مسائل نه یو درته نه راوړه صرف دومره رته وای چې په منځ کې فرض شته د غیر مقلدین په منځ کې فرض شته که فرض پکې شته 15 د شپږ دمر رته نو چې دا مې ورته وای نو بیا حمر مستنفره دا سه و تختیدو لکه دا یو قسم زناور سره تختی نو سلور غنټه کې 13 شو دا ثابت نه کړ په اسلام کې داخل نشو و تختیدو تا وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله پس بدرد ویل یا د تکفیر کول خو کفر دی ما درته چې دا غي اسلام دا غي ایمان د اجماع ثابت یو خبره بیا عبد الله ابن مبارک رحمت الله عبد الله ابن مبارک رحمت الله امام المجتهدین دی مجتهدین هده محدثین هده مجاهدین هده امام تقوا ورعا زهد هم دی امام دی په هر شوبه کې امام دی او په دې باندې نه د غیر مقلدینو اعتراض شته نه په شوافیع شته د ټولو امام دی ښا د سیاست احادیث زیات تر د عبد الله ابن مبارک نه راخص د دوی استاد دی سیاست او ټول مجتهدین منی دغه استاد دی خو لیکن په خپل د امام ابو حنیفه رحمت الله شاګرد دی وجه سلور زره زما استادان دي سلور زره وچ ډیر فیس چې ماته رسیدلې یا معنا مولا جوړ شوی دی یا څومره برکات دي د امام ابو حنیفه رحمت الله دا د خپل وی نو عبد الله ابن مبارک رحمت الله وا قصیده لیکلې په عربی کې پورا وا قصیده لیکلې ا قصیده په دور مختار کې دا دا غي دوا شیرونه تاسو ته ځوان ډیر خوري خاسته دي بیا به تاسو پته ولګي چې فقہ یا د امام صاحب خلاف خبره کول څه حکم دی اول یې یو پورا قصیده ویلی دا بیا ویلی چې د امام صاحب څه تعریف کوم په دې باندې زدر ته د امام شفیع صاحب هغه شیرونه ویلي دی هغه گویی هم په پیش کړی دا چې یو امام شفیع ویل د نور دغه نامه کوله د ډیر علماو نه نور نه روایت شوی چې بان الناس فی الفقه عیال علی فقه الامام ابي حنیفه و د دې شعر معنا څه ده معنی ته سوچو کا دی وی چې امام صاحب وی چې د فقه کې د مجتهدین چې څومره دي محدثین چې تاسو ورته امام بخاری وای امام مسلم وای یا ورته امام مالک وای امام شافعی وای امام احمد بن حنبل د مجتهدین یدي غیر ونیر د هر غنه دی غیر مقلد نه دی د کمکل خلق تی جاهلان نه دی د مجتهدین یدوي چې دا د امام صاحب په مخ کې دا سیدی لکه نه بالغه مشومان کنه بالغه مشوم چې حیثیت نشته کنه د دې مجتهدینو د امام صاحب په مقابله کې هیڅ قسم حیثیت نشته دا شعر کې دا ویل بیا ویلی دي چې څوک امام صاحب پس بدرد وی یا د هغه فقه نه مني نو دی وی چې فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه دا شعر یاد کړئ د سوی فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه عبد الله ابن مبارک رحمت الله فرمایي چې څومره په جهان کې شګ د شګو په مقدار د لعنتونه یې په هغه کس باندې چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله قول
هغه رد کوي، هغې ته بد رد وایي، په هغې باندې لعنت وایي. نو هغه کس چې امام صاحب یا د امام صاحب فقه باندې بند وایي نو زمونږ طرف نه دی د شګو په مقدار لعنتونه قبول